الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری حسین شاه. ملګرو، څنګه چې تاسو وینئ د ارطغرل غازي ډرامه ماشاءالله ډېره زیاته وایرل شوې ده او ډېره زیاته په ټرینډینګ کې وچلېده. په دې باره مې یو ویډیو کړی و چې زیات علما وایي چې لکه کتلې ناجایز دي او څه علما وایي چې کتلې جایز دي. نو بیا بله چې نو ما ډېرو عالمانو ته تپوسونه وکړو او د هغې نه ما پوښتنې وکړې چې د دې کتل جایز دي که نه ناروا دي. نو هغوی ما له جواب راکړو چې تاسو ته څه پته ده چې پردۍ زنانه ته کتل دا یو ناجایزه کار دی او حرام دي. پردۍ زنانه ته کتل حرام دي. نو که ډرامه ده او که هر څه دی نو مطلب دی کې پردۍ زنانه دي، په دې کې چې دی نو سرتور سر جنکۍ دي او په دې کې چې کوم دی نو داسې غیرځینه پکې هم دي او په دې کې داسې کسان شته چې هغوی پکې لکه دا الفاظ استعمال کړي چې دوی دغه د عبادت کې د الله عبادت کې لکه زیاتره کسان پکې انکار هم کوي او داسې کفري الفاظ پکې استعمال شوي. نو دا حقیقت دی او دا چې دی نو ما لکه ټیک دی را پنځه سیزنه ما وکتل خو لکه ما پکې دغه خبرو ته سوچ نه و کړی. نو موږ پرون کې مې ویډیو کړې وه نو دا ویډیو نه بس چې دا ویډیو زه ځکه ریکارډ کوم چې د دې کتل مکمل ناجایزه دي او مکمل حرام دي چې تو د دې په دې باندې خپل ټیم خرابوي نو د دې په دې باندې ته خپل ذکر اذکار ولې نه کوي، تو چېرته بیان ولې نه اورې، د دې ټیم په دې باندې ته دا ټیم په جومات کې ولې نه تېرې. نو ملګرو صرف اپیل مې ورته دا کوو چې د دې کتل ناجایزه او حرام دی. په دې کې چې کومې جنکۍ دي او په دې کې چې کوم هلکان دي تاسو د دوی ریل لایف ګورئ نو ریل لایف د دوی ډېر زیات ګډوډ دی. لکه ډرامه ټیک ده که دا تاریخ ګورو دا تاریخ چېرته په کتابونو کې ولې نه ګورو. چېرته د عالم سره موږ ناست یو عالم ته موږ دا تپوس کړی دی چې دا سلطان علاالدین څوک و، ارطغرل څوک و، دا څوک و، د دوی نه موږ دا معلومات حاصل کړو نو دا به ډېره زیاته بهتره وي. نو په دې کې جنکۍ هم دي او په دې کې چې نو کفري الفاظ هم استعمال شوي دي او په دې کې چې کوم دي زموږ مسلمانان چې کوم دي نو ډېر زیات ګډوډ طرف ته ډېر زیات بدعته هغه طرف ته روان دي چې کوم طرف ته په کوم ځای کې او په کوم کارونو کې د اسلام خلاف ورزي کېږي. نو ریکویسټ او اپیل درته کوم چې لکه د دې نه ځان وساتئ، مکمل دې ځان وساتئ. انشاءالله امید لرم چې تاسو زموږ دا خبرې ښکته نه غورځوئ او زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن ورسره ووایئ چې تاسو ته هر یو ویډیو ترلاسه کېدی شي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.